ब्रेकिंग न्यूز دا راغله دی چې انګلند کرکټ بورډ خپل کلاړیان په پی ایس ایل کې د لوبو کولو نه منع کړي دي چې تاسو په پی ایس ایل کې گیم نه کوئ. د کې حقیقت څومره د ریالټي پکې شته کنه؟ آیا انګلند کرکټ بورډ صرف د پی ایس ایل نه خپل کلاړیان منع کړل کنه د نور لیګ نه منع کړل؟ په دې باندې په دې ویډیو کې تفصیلا خبره کوو. بل دې خبرې له خلک دا رنګ هم ورکوي چې پاکستان کې اسلام آباد کې چې کومه سانحه شوې ده په ډي چوک کې د پی ټی آی کارکونانو باندې چې کوم مطلب فایر شوې ده د هغې په وجه باندې یو خو چیمپیون ټرافي وایي د پاکستان نه روانه ده یو انګلند خپل کلاړیان د پی ایس ایل نه منع کړل د دغه اسلام آباد سانحې په وجه. نو دې کې څومره حقیقت ته مکمل په دې ویډیو کې پر دوه خبرو باندې تفصیلا بحث کوو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ او ها په اخر کې خپل رائے هم کامنټ کړئ. اوس پر راشو انګلند کرکټ بورډ باندې به خبرو کو. نو د هغې حوالې سره خبردار راغلی دا بالکل اتنټیک اور جنون خبره ده. انګلند کرکټ بورډ صرف د پی ایس ایل نه دنیا کې چې څومره هم لیګز دي هغې نه خپل کلاړیان منع کړل بغیر د آی پی ایل نه. آی پی ایل کې له په کروڑونو روپۍ ملاویږي نو آی پی ایل نه دي منع کړي او نور چې څومره هم په دنیا کې لیګ کرکټ دي که پی ایس ایل دی که بنګلادیش پریمیر لیګ دی که سریلنکا پریمیر لیګ دی که دوبۍ دی که ټي 10 دی څومره هم لیګ دي هغې نه منع کړي. کم کلاړیان یې منع کړي دي کم چې انګلند کرکټ بورډ سره په سنټرل کانټریکټ کې دي لکه هغه کلاړیان چې کم انګلند سره په تنخواه باندې ساتلی شوي دي نو صرف هغه یې منع کړل. نور چې کم سنټرل کانټریکټ کې کلاړیان نه دي نو هغه آزاد دي هغه د دنیا په هر لیګ کې گیم کولی شي او نه انګلند کرکټ بورډ هغه یې منع کولی شي. هغه مطلب آزاد دي څنګه چې محمد عامر د پاکستان سره عامر نه علاوه نور هم داسې اماد وسیم دی لکه سنټرل کانټریکټ کې نه دي بس هغه د پی سی بي نه پاکستان کرکټ بورډ نه هغه رخصت دي هغه په دنیا په هر لیګ کې گیم کولی شي لکه بل لیګ کې گیم کوي نو د پی سی بي نه د ان او سی ضرورت هغه له نشته. نو دغه رنګ انګلند سره چې په سنټرل کانټریکټ کې کم کلاړیان دي ای منې کړي دي په دنیا کې څومره لیګ کېږي تاسو په لیګ کې گیم نه کوئ صرف د پی ایس ایل نه نور هم لیګونه منې کړي خو بغیر د آی پی ایل نه. آی پی ایل یو د دنیا تګړه لیګ دی پیسه هم پکې ډېره ده میچز هم پکې ډېر دي انټرټینمنټ هم پکې ډېر دی کلاړیان هملته ډېر زیات خوشحالي هغې یو وی آی پي پروټوکول ملاویږي په کروڑونو روپۍ ورله ملاویږي. نو هغې نه یو انډیا بی سی سی آی سره پیسه ده پاور دی ورسره ځکه چې منی از ایکول ټو پاور چې چا سره پیسه وي نو هغه به خپل طاقت چاله خو چې چا سره پیسه نه نو بس بیا خو تاسو لاندې معلومه ده زمانه چې نن سبا کومه ده هغه د پیسې ده. نو دې ځای کې پی ایس ایل چې کوم کلاړیان دي د انګلند هغه پی ایس ایل نه خو کېدای شي راتلونکي ټایم کې دغه ډیسیشن چې کوم دی انګلند کرکټ بورډ واپس واخلي خو په شمار کلاړیان دي انګلند کرکټ بورډ سره په سنټرل کانټریکټ کې څومره کلاړیان دي خو 15 به یا 20 منس کې به کلاړیان نه کنه. نور انګلند سره نور هم زړه ډېر کلاړیان دي چې په پی ایس ایل کې گیم کوي. یو خدا خبره بل دې خبرې لډیر خلک رنګ هم دغه د اسلام آباد د ډي چوک حوالې سره ورکوي چې د هغې په وجه باندې دغه لیګ کرکټ چې کوم دی دغه کلاړیان چې کوم دی د پی ایس ایل نه منع کړی شو. بالکل دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته. دا احتجاجونه په هر ملک کې کېږي خو زموږ ملک کې لږ شی ډېر هایپ کېږي ځکه زموږ مخالف کنټریز چې کوم دي هغه زموږ د ملک نیګیټیو خبرونه لږ ډېر زیات هایپ سره نورو ملکونو له شو کوي او خیر د دې په وجه نه دي بل څه ریزن به د هغې څه پرسنل ایشوز به د هغې په وجه به بل چیمپیون ټرافي چې کومه ده په هغې باندې د پاکستان کرکټ بورډ سټانس چې کوم دی هماغه رنګ ښه مضبوط دی چې هایبرډ ماډل له موږ نه شفټ کېږو او د هغې هم لا فیصله نه ده شوې چونکې نن د هغې حوالې سره میټینګ و په 29 نومبر باندې نو د هغې هم لا فول اینډ فاینل ډیسیشن نه دی راغلی. نو دې کې داسې څه ریالټي نشته چې د دغې احتجاج د دغه ډي چوک حادثې په وجه باندې دا کلاړیان منې شو یا چیمپیون ټرافي او پاکستان نه لرې کېږي. نو دې کې هېڅ قسم ریالټي نشته دی.